وقت پورا شو ما خدا بل باب والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الصلاة الوسطى نحى العصر. قرآن شریف کی خدای پاک وئی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نگرانی کوي د ټولو منځونو او د صلات وسطى. نو دا خدای په اهتمام سره بالخصوص ذکر کړی دی. نو صلات وسطى څه ته وایي؟ نو صلات وسطى په باره کې د درې قوله نقل کړي خو درېشتو پورې اقوال دي. مشهور په صحابه او تابعینو کې دا دی چې صلات وسطى نه د مازدیګر مونځ مراد دی. ځکه په مصحف د عائشې کې او مصحف د حفصې کې د تفسیر په شکل د صلات وسطى نه لیکل شوی وروسته صلات العصر او دیم صلات العصر د دوه منځونو دوه مخکې دي د ماسپښین او د سبا او دوه رستو دي د ماښام او ماسخوتن. نو صلات وسطى اهم ده او دا وخت ملاقات د خدای به حافظ علی او بل دا وخت اجتماع د ملائکو دروازه او د شپې راځي او دا غمونځ چې په خوانو متونو ته پېښ شي او غي نه ځای شي او دا غمونځ چې اعمال خيږي دغه وخت کې خدای پاک دربار کې او د یاره د ځای کې دوی ډیر ده. نو خدای بالخصوص ذکر کړل. نو صلات وسطى څه ته وایي؟ صلات عصر ته. بعض علماء نه نقل دي چې صلات ظهر ده، بعض نه نقل دي چې صلات فجر ده، بعض نه دام نقل دي چې صلات وتر ته مراد ده. یو عالم دی حافظ علم الدین السخاوی شافعی دی او هغه وایي زه امت ته دا رسم چې د صلات وسطى نه مراد صلات وتر ده. او حافظ دمیاتی په دې موضوع رساله لیکلې ده. نومې دا ده کشف المغطى عن حقیقت صلات الوسطى. نو دیرش تقواله نقل کړی خو مشهور دا ده چې د مازدیګر مونځ دی. نور څه اختلافي حکم په نه ده بنا نه څه فقهي مسله پکې شته خو مستاق یې درته د صلات وسطى خو ها نو څه دا پکې نشته فقهي مسله. ما جاء في الصلاة الوسطى نحى العصر. به یو حدیثی خبره ته اشاره کوي چې سماع د حسن د سمره ابن جندب نه ثابته ده کنه. ځکه دې کې روایت د حسن د سمره ابن جندب نه. نو د حسن روایت د سمره ابن جندب نه په اړه کې د علماء محدثینو کرامو درې اقوال دي. یو قول دا چې سمعت مطلقاً ثابته ده. دویمه دا چې صرف حدیث تحقیقی ته اورېدل دي. درېمه دا چې سماع د حسن د سمره نه صحیح نه ده. نو چا مطلقاً صحیح کړی ده، چا مطلقاً صحیح کړی نه ده او چا وی سماع په حدیث تحقیقی کې ته صحیح ده، نور کې صحیح نه ده. امام بخاری، امام ترمذی، علی ابن عبد الله المدینی دا ائمه د جرح او د تعدیل او ائمه د محدثینو کرامو رضی الله عنهم دوی سماع د حسن د سمره نه وایي چې یو حدیث کې سماع ثابت شي کنه نو باقي ټول عنعنه محمول په اتصال دي. معاصرت خوشتا خو چې سماع بالفعل ثابت شي. امام مسلم خو په تش معاصرت کفایت کوي. امام بخاری وی چې څو پورې سماع بالفعل په یو حدیث کې نه راغلي دا عنعنه او تدلیس دا محمول نه دي په ملاقات بالفعل. نو باما مثلا عن قال سنا عبد الله سيدنا فتاتان الحسن سماوات من جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الصلاه الوسطى صلاه العصر. نو چې د حضور پاک نه په خپل تفسیر نقل دی نو پاتې شو د بل چا قول له اعتبار نشته. مثلا محمد بن غنم قال سنا ابو داود اليسي قال ابو النصر عن محمد بن طلحه بن مصرف بن زيد بن عن مرة الحمداني عبد الله بن مسعود قال رسول صلی الله علیه وسلم صلات الوسطى صلات العصر. جنو چې په مرفوع حدیث کې تفسیر را قال ابو اسحاق هذا حديث صحيح وفي الباب عن علي وعائشه وابي هريره وابي هاشم بن عتبه قال ابو اسحاق قال محمد. ابو اسحاق ترمذی وی ما تخپل شیخ مبارک ویلی امام بخاری قال علي بن عبد الله چې ما تخپل استاد ویلی دی عبد العلي بن عبد الله المديني
حدیث الحسن عن سمرة حدیث حسن سماع دا حسن دا سمرنا ثابت دا او حدیث حسن دی وقد سمعان دا اختلاف تا اشارہ کی نسائی ملا قائل نده وقال ابو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وقول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر مراتب صلاة الظهر. استدلال په یو حدیث کې چې حضور مبارک په د ماسپخین مونږ په سخته ګرمۍ کې کو نو مونږ ورته وی قربان ګرمي ده نو فما شکاونا زمونږ شکایت زائل نه او به د آیات نازل حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى دا غي دا خیال دي چې صلات الوسطى چې خدای حکم د محافظت کړی دی نو مراد ته ظهر دی او دا استدلال بعید دی. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح دا وسطى په معنا د فضله ده او ست افضل ته وي. وكذلك جعلناكم امه وسطا من پمینس کې اوسه وسطا معنا عدولا بهترین امت وسطى معنا فضله غره منځ نو غره منځ په معنا سره سبا جوړيږي او وسطى چې تانیس او ست کې نمازګر جوړيږي او ست خو درمیانه ته نه کوي. حدثنا ابو موسى محمد بن سنان قال حدثنا قريش بن انس حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين دا مخکې خبره درکې چې ماته محمد بن سيرين وی چې لا حسن بصري نه تاسو کا ممن سمع حديث الحقيقه دا حقيقي حديث ته چا نه اوریدل دي وسالته قال سمعت من سمره بن جندب نو تسریب السماع او ملاقات په دې حدیث ثابت شو بالفعل نو باقي عنانه محمود په اتصال دا سماع سمون د حسن د سمونه د پاره دا ذکر کې کېندل ته خدای اخیخه سمسنه نشي اخیخه پیژنه اما شم د پیدائش کې چې عمر اس پس ذبح کوي اخیخه معنا ذبیحه. قال ابو عيسى اخبرني محمد بن اسماعيل ما تخبر استاذ ویل دي عن علي بن عبد الله عن قريش بن انس هذا الحديث قال محمد قال علي وسماع حسنه بن سمره صحيح واحتج بهذا الحديث. ابا ما جاء في كراهيه الصلاه بعد العصر وبعد الفجر كراهيت مراد منع د منذ راغله د مازیګر او د سبا نه پس د دې مفصل بحث به تکون ان شاء الله. او حدیث وای عندنا محمد بن مني قال سنا وشم قال اخبرنا منصور بن زادان وقتاده قال اخبرنا ابو العاليه قتاده ابو العاليين بیان کوي خان عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ده بشمار صحابه نداوري دلنه ومنهم عمر بن الخطاب هغه بشمار کې عمر سیبم ده وكان من احبهم الي هغه ټولو کې ما ته ډېر ګران دي د علم د فضل د عدل د تقوا او د سبقت الاسلام د وجه یعنی ډېر راته ویلې د خپاټېرو کې راته عمر سیبم ویلې دي او دې پټولو کې غواړه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر ما سبحانه پس من مکه حتى تطلع الشمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب فدې باب کې دومره حدیث صحابو نه روایت راغلي دي او حدیث نهي عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر دا متواتر تر رسیدل ځکه چې صحابو په دور کې لسراویانی او حافظ جلال الدین سیوطی په متواترو کې ثابت او رساله په لیکل ده الدرر المتناثرة في الروايات المتواترة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر وسلمة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عون ومعاذ بن عفراء والسنابهي أغدش سماء ده حضور ننو وكرك مخير تيادي دريق اسم السنابهيان ولم يسمن وعائشة وكعب بن مرة وابي أمامة وعمر بن عبس ويعلم بن أمية ومعاوية دمر صحابون حدیث راغلی دي متواتر تناهي رسیدل ده. قال ابو حديث ابن عباس امر حديث صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم اكثر فقهاء کرام بدید انهم كرهوا الصلاه بعد صلاه الصبح سبحان فسبحان حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. واما الصلوات الفوائد قضاء منزنا فلا باس ان تقضى بعد العصر كل شيء وبعد الصبح
قال علي بن مديني وقال يحيى بن سعيد قال شعبته لم يسمع قتادة من ابي العالية الا 13 شاعة. دا سندی خبره کې دا ابو قتاده روایت د ابو العالیه ده کنه. وی قتاده د ابو العالیه نه صرف 3 احادیث اوریدلې. ابو داود کې سلور دي، بیهقی 15 هم ذکر کړی دي. نو 15 روایت کړی دي قتاده د ابو العالیه کاکانه. یو پکې دا ده، نو دا خو صحیح دی یقینا. حدیث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد العصر تغرب دا حدیث. وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحدنا يقول انا خير من يونس بن متى. دا حدیث ته بل چې قتاده د ابو العالیه نه نقل کوي، ابو العالیه د ابن عباس را چې دا نه دی مناسب یو کس لره چې دوی چې زه بهتر يم د یونس بن متى نه. دا انا مراد څوک دی؟ که متکلم تمرادی نو متکلم خو غیر د انبیاء نه دی، غیر د انبیاء د نبی نه چرته مرکی دي شي. او کانا نمراد سید الکائنات ځان یادې نو به ولې دا وي دا د څوک نه وي چې زه یعنی نبی کریم د یونس بن متى نه غوړه دی، نو ولې غوړه نه دی؟ زمون پیغمبر خو سید الانبیاء دی او افضل الانبیاء. خو شریعت سید الکائنات کې تواضع ډېر او عبدیت، نو د دوه وجو نه منع کوي. اول خو هغه تفصیل نه خوښي چې مستلزمي تحقیر د بل پیغمبر لاره. موسی علیہ السلام سم معجزه وا لخته داسې کړنو دغه ته جوړ شو مار. معجزه خو د حضور پاک ته چې استوانه حنانه عاشقانه خبره شروع کړي. نو یو نه د امسان اجدها جوړ شوی دا بل د استوانه نه یو عاشق جوړ شوی دی. وی فلسفی کو منکر حناناس از حواس انبیاء بیگاناس. فلسفی گوید ز ماخولات دون اخلاص دهلیز میں ماند بیرون. نو گونا وی دا عاشقانو وی دا معجزه وی نو دا تعظیم شریعت پیغمبر علیہ السلام نه خوښي چې آی کې تحقیر د شان دی او پیغمبري نه. هر پیغمبر لوی مقام لري، هر پیغمبر له خدای معجزې ورکړي دي او د هر پیغمبر معجزه د هغه حالات او مناسب خدای ورکړي ده. نو داسې قلوب بنه کې سید الکائنات وای لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم وقولوا عبد الله ورسوله. زمان به مبالغه په مدح نه کوي لکه عیسایانو چې د عیسی علیه السلام په باره کې کتاب بخاری کې الله راشي او دا وای عبد الله ورسوله د خدای بنده او رسول. ځکه عیسایانو د غلو نتیجه کې دا راوکړه چې عیسی علیه السلام ته دریم خدای وې او د خدای زوی وې. دا غلو ده که بعضی موریدان د پیرانو په حق کې غلو کړ. پیر نه پران موریدان اور امه پرانا پیر نه لوزي موریدان یې لوزي. زما د پیر صاحب داسې غزار دي چې داسې دي. یو پیر مې ولید نو چې راشي ټول خلک یکدم داسې پاسې چپ ولا. هغه پیر څه خاص عالم هم نه دی، ما ځل کې وې زناوره دا خلک نه منه کې دي تعظیم باندې ته څنګه خوشاله هر ځل چې پاسې ټول درته یکدم ودرېږي. دا ځل کې نه چې دا ریاکاري او سمات زمانه ده. خو د ډېرو پیرانو اصلاح نه ده شوې، نو چې خپل اصلاح نه شوې د بل اصلاح کولی شي. چې کوم کې دا وی چې زما ما ته ټول خلک یکدم ودرېږي او زما ټول خلک لاسونه خپې ښکلوي او زما په مجلس کې داسې ناست خاشع خاضع، نو دا مې نه ده، دا غلو ده. نو شریعت لا تغلو فی دینکم قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح ابن مریم. څنګه دی ورته عبد الله ورسول. نو غلو په مدح کې نه کې ده چا او غلو په تحقیر کې نه کې. یو سړي سره چې روانه ده نو داسې مکه و چې هغه اسفل السافلین ته ورسه کې دې شي چې تا نه بهتري او نه به غلو په مدح کې. نو حضور مبارک چې وای دا به نه وایي چې زه د یونس بن متى نه غوره، دا ولې وای داسې غلو به نه کوي په مدح زما کې چې هغې نه شایبه د تحقیر د بل پیغمبر راځي. ځکه پیغمبران ټول لوی شان لري،
ټیک ته مخبل پیغمبر ته افضل الانبیاء او سید الانبیاء وي او دا عقیده ده. نو حضور د غلو په وجه دا منع کړ. دیم دا چې یونس علیه السلام په یو صفت ذکر شوی دی په قرآن شریف کې، ادا رزل تخمه الحوت وهو ملیم، کب تیر که ملیم بخاری کې بدل انا معنا راشي کتاب التفسیر کې. قال مجاهد مذنب، نو د ملیم معنا مذنب قطع دغه کړه د مجاهد په بخاری شریف کې. هغه دا و چې لا د حکم نور هغه چې د وطن نوزا او د لاړ، نو خدای پاک په ملیم ذکر کړی د قرآن شریف کې. نو اسه نه چې داسې ما غوړه وګڼي چې دا ګناه ته د اشاره کړي یا خطا ته د اشاره کړي، ځکه یونس علیه السلام حضور مبارک یاد دلته موجودی سه خطا شوی د خپل تفسیر کې. وی دا هغه داسې معلومیږي چې تبلیغ او دعوت کې څه خطاګانې شوی، حال دا چې داسې نه ده. پیغمبرانو د دعوت او تبلیغ کې خطا نه شوی. هر پیغمبر چې قوم ته عذاب راځي نو خدای ورته وی عزت یوزا دته لا حکم نور راغره، خو ورته وی نو هر قوم باندې چې عذاب راغله د هلاک شي به الا قوم یونس. دوی چې لما راو العذاب چې دوی عذاب نه خولې د لزر په جړا شو او توبه وکړه او ټول مسلمانان شو، نو خدای ته عذاب لرکه. دا قصه شی و. نو د قبل د وحی نو ورته د کړینه بس د امتحان پراغه چې کشته کې کیناس اغي غرزو کپت دریاب ته، نو یزل تخمه الحوت کپ تیر وهو ملیم اتا بما یلام علیه. یونس علیہ السلام ذکر کړی دی چې قرآن شریف کې د ملیم په صفت ذکر شوی دی. نو اسه نه چې زړه کې دا تخیر راشي، پیغمبران ډېر لوی د شان خاوندان دي. ټیک ته کله ترک ته افضل کوي د فاضل لپاره او ترک د احسن کوي د جائز لپاره، خو ګناه او خطا نه کوي. لکه سید الکائنات او سارا د بدر کې فدیه واغسته. ما كان نبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره ولقد عفا عنكم الله ذو فضل عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. دمر سخت ذکر راغله. نو ذکر یونس ابن متا ذکر شوی دی. نو داسې قلوب په مدح د سید الکائنات کې نه کوي چې د بل د پیغمبر د شان تخیر راشي، دا نه د خوښه کړي. دا یو حدیث ته اشاره وکړه چې قتاده د ابو العالیه نه اورېدل دي. او درې مې بل وی وحدیث علی الخزات ثلاثه، حدیث د علیم ته اورېدل دا به قضا کې راشي چې قاضیان درې قسمه دي. یو هغه چې عالم می او فیصله په عدل کوي، دویم هغه چې عالم دی خو فیصله په عدل نه کوي، رشوت والی. دریم هغه چې جاهل دی. نو دا دوه کسان به دوزخ ته ځي، او دا یو چې عالم فیصله په عدل کوي دی به جنت ته ځي. نو دوه قاضیان په دوزخ کې دي چې عالمي فیصله په رشوت کوي، ظلم. دریم دا چې جاهلی تا ته چاوي چې قضا قبل وا، نو دی به په جهل دا وجه نه چې ته جاهل او قضا قبل، نو دا دوه کسان به دوزخ ته ځي. او حضور مبارک وی دا یو بزی جنت لا چې عالم او فیصله په عدل کوي. دې حدیث ته اشاره وکړه. نو دا حدیث دا چې کوم دلته ذکر شو دا جمله مسموعات او د قتاده د ابو العالیه نه د حدیث صحیح دی. اوس د دینه مستثنیات ذکر کړي با ما جاء فی الصلاه بعد العصر. دومره اوس درته وایم دا یاد لرئ چې مونږه د اوقات منهیه دوه قسمه وایو. دا ته وایم نو نن بخاری کې مسبق په داده او درې ده. یو توقات مکروحه وایو، بل توقات ممنوعه وایو. اوقات مکروحه بعد العصر او بعد الفجر دي صرف دا دوه دي. اوقات ممنوعه درې دي: طلوع، غروب، استواء. استواء حدیث په بخاری کې نه راغلی، هغه صرف دوه ممنوع وای. د استواء حدیث په مسلم شریف کې راغلی د عقبه ابن عامر نه.
نو په اوقات مکروهو کې من نفل سنت بند وایو او واجب لغیره بند وایو او قضا او واجبات عینیه جائز وایو واجب عینه او غیره دیتا وایو که سبب د وجوب په اختیار د بنده کی نو دا بنکه او که سبب د وجوب په اختیار د بنده کی نی نو دا کورش من بکه دغه تواجب لغیره وایو دا په اختیار د بنده کی دی ځکه طواف تا کړی دی تا ولې شروع کو داسې وخت نو که بعد العصر بعد الفجر دی طواف کړی حرکتین هغه وخت کې نشي کولی او خلق یې کوي او درې اوقات ممنوعه دي نو د اوقات مکروهو کې بعد العصر قضا کولی شي او واجبات لعینه کولی واجب لعینه سجده د تلاوت ځکه هغه په اختیار د بنده کې نه دي څنګه نه ادا بل په تلاوت هم پتا لازمي په خپل تلاوت او په اورېدو د تلاوت د غیر نه لازميږي نو د غیر تلاوت خو ستا په اختیار کې نه دی د دې وجه نه سجده یا جنازه چې حاضر شي دغه وخت مازیګر نه پس نه کولی شي ځکه د حضور د جنازې په اختیار د بنده کې نه دی نو جنازه کولی شي سجده د تلاوت کولی شي رکعتین د طواف بنکه او اوقات ممنوعه کې ټول منځونه باندې قضا ادا سنت واجب مطلقاً الا عصر یومه دا نور امامان دا فرق نه کوي منګه فرق کړی ها نو منګه اوقات منهیه دو قسم وایو یو کې صرف نفل او سنت او واجب لغیره باندې قضا واجبات لینه پکې جائز دي او یو کې هر قسم مون باندې ادا درې اوقات دي الا عصر یومه ده د دې تفصیل به د جګړې په وخت کې وایو هم با ما جاء فی الصلاه بعد العصر په دې به بس کو ها دغه به سبق نخلاصي